مونځ نه دی مونځ وپېژنه دا کم خلکو چې د دې مونځ نه عام عبادت جوړ کړی چې یو عام عبادت دی چې عام عبادت دی ودې نه کوم مسله نشته دی بس عبادت دی حقوق العباد فالو که حقوق الله برته الله تعالی معاف کړي مړه خو ستا سره د الله تعالی معامله ده چې مړ شو که د قبر ته لاړې نو الله تعالی برته معاف کړي دا معافي داسې اسانه ده ته د نورو عباداتو سره مونځ هغه شانتې مه سموه ولې مه سموه زه درته اوس وایم که نه په صحیح مسلم کې حدیث دی حدیث مطلب پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي نبی فرمایلی دي چې کوم تعالی دا دین راوړی دی ځان ته مسلمان وایې که نه په صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر علیه السلام وایي چې د یو سړي د کفر او د اسلام په منځ کې فرق مونځ دی د سړي د کفر او د اسلام په منځ کې فرق مونځ دی اوس چې یو سړی مونځ نه کوي قصدن عمدن پریدي یا پکې نخرې کوي چې نه قبلیږي ده ته پته چې نه قبلیږي نخرې مطلب دا دی چې دا وایي چې مړه مونځ پکې چا راوستی مونځ خو زه نه کوم دا خو زه هسې راغلی یم فارمیلټي ادا کوم یا قصدن عمدن پریدي نو هغه فرق دی پریدي کوم فرق چې د مسلمانۍ او د کفر په منځ کې پیغمبر علیه السلام په خپله ږدلی دی نو دا عملا کافر شو که نه دا صرف په نوم مسلمان دی یا د مسلمانانو په مالک کې پروت دی ځکه مسلمان دی د نوم عدنان دی د نوم طارق دی د نوم عبدالله دی ځکه دی مسلمان خلکو ته مسلمان ښکاري عملا خو دی کافر شو ځکه پیغمبر علیه السلام په خپله وایي چې څوک یې قصدن عمدن پرېږدي مونځ نه کوي د عام عبادت په شان ورته ګوري نو فرق د اسلام او د کفر په منځ کې مونځ دی دا د مسلم شریف صحیح حدیث دی دا گپ نه دی په ترمذي کې حدیث دی په ترمذي کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا مونځ پرېښودو قصدن عمدن چا مونځ پرېښودو د کفر وکړو سی وکړو کفر یې وکړو دی کافر شو ته دې ته لږ سوچ وکړه چې یاره سړی ځان کافر کوي دې ته خلک سوچ نه کوي سوچ مونځ ورته بس یو عام عبادت ښکاري ځکه چې د ورځې 5 ټایمه دی بس 5 ټایمه دی مړه مونځ دی پاتې شو بس پاتې به یې که نه دته داسې ښکاره شوي دي پته خو ورته نور نشته چې دا زه څه کوم عملا مې ځان کافر کو کافر یې کو ځان پیغمبر علیه السلام فرمایي حدیث دی په ترمذي کې په سنن نسائی کې تقریبا موجود دی چې مونځ چا قصدن عمدن پرېښودو د کفر وکړو امام مالک صاحب نه دی امام مالک صاحب هغه به ځکه وایي چې چا مونځ قصدن عمدن پرېښودو په شریعت کې یا د مرګ قابل دی نه مړې کا ته سوچ وکړه صحابه کرام نه دي صحابه کرام هغې به وایي مونږ نه دی مونږ به چې کله په کافر او په مسلمان کې فرق کوو که نه نو مونږ به دا کتل چې دا کس مونځ کوي که نه کوي دې ته سوچ وکړه خدام حدیث دی ما ته اوس یاد نه دي یا به سنن نسائی کې یا ترمذي کې دې کې موجود دی مشکات کې خو به لازمي چې کم کس به مونځ کوو هغه به مسلمان او چې کم کس به مونځ نه کوو هغه به مونږ کافر ګڼلو دا صحابه کرام فرمایي دا فرق دی په هغه کې چا به مونځ نه کوو بس هغه ته به مونږ کافر وایي چې یاره دا کافر دی دا مونځ دی ښه ته په خپله سوچ وکړه که نه یار تا ته چې کله 5 ارکان وایي د اسلام ماشوم خو نه 5 ارکان خو به ته یاد وي که نه میټل وغیره خو درته یاد نه وو الکترونیګټیویټي خو ته یاد نه وو کم از کم 5 ارکان خو د ماشوم ته چې مې یاد دي په هغې کې لومبی رکن و کلمه طیبه چې کلمه طیبه ته ووایې ته مسلمان شوې دویم پسې څه مونځ دا هغه باډر دی دا مونځ دې ونه کړو صرف کلمه داسې پاتې شوه بس که الله تعالی رحم وکړو خو صحیح ده او که نه ته خو عملا کافر بیا ته دی چې مونځ ته سپک ګورې او مونځ پرېږدې قصدن عمدن معاذ رضی الله تعالی عنه ته یو صحابي نصیحت کو څه ورته ویل وایي شرک مه کوه شرک 2 ګناهونه یې ورته وښودل شرک مه کوه او د شرک دا سزا ده دا سزا ده دا سزا د سزاګانې ورته وي او بیا یې ورته څه وي مونځ مه پرېږده د شرک او د مونځ پرېښودل یې یو بل سره سم کړو شرک مه کوه شرک پېژنې چې الله تعالی پرېږدي توحید پرېږدي او د بت عبادت کوي هغې ته شرک وایي څومره سپک به ورته ګورې سپک ورته ګورې که نه ګورې ورته سړی درته کافر ښکاري که نه ښکاري چې بت ته سجده کوي خان دی پسې هندو دی او بیا یې ورته ویلې چې مونځ به نه پرېږدي مونځ پرېږده پروا هم د چا نشته مونځ پرېږده مړه بس مونځ دی پاتې شو رانه یار هېڅ پروا د چا نشته دونه دا زړونه تور شوي دي شرک مه کوه او مونځ مه پرېږده دا داسې برابر څیزونه دي مسله هلته دا ده چې یو عام انسان ته دا ښکاري چې دا عذاب به نه بس الله تعالی دونه زیات رحیم دی
چې زه څنګه مړ شم ما به بخي. الله تعالی رحیم دی خو الله تعالی تا خپل نورم کوالټیز ویلي دي په قرآن مجید کې ته دننه ویلي خو چې قرآن مجید څوک وګوري که نه خو مسلمان قسم خوړلی دی چې زما په کور کې به دا قرآن مجیدونه درې څلور پراته وي زه به بوډام شم زما به ګیره سپینم شي زه به قبر ته م ځم خو دا به نه ګورم ترجمې ته چې دې کې څه ویلي چې ته وګورې تا ته به بولېږي 90% خو په هغې کې تا ته وعید دی بار بار دا کوه جنت دی الله تعالی رضا دی دا مه کوه ګینې دوزخ دی دوزخ خو بس مونږ کنسپټ ختم کړی الله تعالی غفور رحیم دی زه څنګه مړ کېږم قبر به جنت باغچې او زه به جنت ته ځم تا ته پته شته دا عیسایت کرسچینټي مذهب دا ریجکټ شو او اسلام رالی اسلام ولې رالی په کرسچینټي کې په بایبل کې په انجیل کې د عیسی علیه السلام باندې نازل شوی په هغې کې تحریف شوی هغه د عیسایانو د پادریانو بدل کړی مختلف قسمه تبدیلیانې پکې کړی وي بلا شی عیسی علیه السلام ته خدای وایي د خدای زوی وایي نعوذ بالله په هغې کې دام دی د عیسایانو دا کنسپټ دی چې God is all merciful God is all merciful خدای ډېر زیات رحمدل دی هغوی په دې رحمدل کې دونه رحمدل کو چې هغوی ته بیخي د سزا هغه کنسپټ ویستو لرې کوت چې سزا خو نشته مړه God is all merciful تا ته پته شته دا هغوی څه کنسپټ پیدا شو د هغوی دا کنسپټ پیدا شو نعوذ بالله چې عیسی علیه السلام خدای و راغې زمونږ دپاره زمونږ د ګناهونو دپاره په کراس باندې ځان پانسي کو زمونږ د ګناهونو سزا هغه ته ورسېده لهذا چې زه مرم زما جنت کنفارم دی دا د عیسیانو عقیده ده نن سبا مسلمان خپل دماغ ته وردننه کړې ده مه کوه مونځ وایه درو کوه منافقت کوه کرپشن کوه غیبت چې کوم ګناه د هغه کوه سزا نشته په ذهن کې زه تا ته وایم دلته کې چې ته دا کار وکړه ته راپاسه او د بیګ له ګوتې وروړه تا نه زه یو مضبوطه څپېړه وباسم که نه صرف د یو څپېړې درته وایم ته به نه پاسې تا ته پته ده چې یاره دا ځای مې ولګوي دا خو ډېر زیات دړ کوي غوږونه به مې کلنګار کوي دماغ به مې کار نه کوي دغلته کې ورته پولیس وایي چې تا سره ما پوډر چرس ګیر کړه که نه جیل ته کوم دی او یو څو ګزاره دی وام هلته په چیتړو باندې ته یې وکړه او بیا تا ته دا ویلی کېږي چې یاره تا مونځ پرېښودو چې کوم ګناه د ګناه د مطلب وکړه دا قبر ته لاړې هلته کې د په اور کې سوځوم تا هغه ګناه ولې کوې خبرې ځکه ستا دماغ لا دا مني نه ستا دماغ ته به دا خبره څوک کوي چې لکه زه خو به په اور کې سوځم ستا یقین د دې مطلب دا چې ستا یقین نه دی پوخ ستا ایمان نه دی پوخ تا ته ځکه دا دین داسې ګپ ښکاري مذهب درته داسې ګپ ښکاري ګناهونه راته اړو یو ګناه نه ښکاري کوه ګناهونه کوه حرام کارونه دا به تا ته پته هله ولګي چې کله ته ورشې د 2 ګزه ځمکې ته دننه ورکوز شي خو بیا ټایم تېري هلته به هر یو مړی دا وایي چې ما